نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى د سورة توبه دا نهم رکوع شروع کیږي دغه الله پاک د منافقانو ذکر بیا فرمایي چې دوی څه خصوصیات دي د منافقانو. نو د منافقانو دا خصوصیات دي چې مؤمنان خو یو بل ته د خیر خبرې دعوت ورکوي چې خیر یعنی ښه کوي بد مه کوي او د بدو نه پرهیز کوي، لیکن منافقان چې دوی د بدو خبرو ترغیب یو بل ورکوي چې دا نیک کار مه کوه دا مه کوه. الله پاک د هغې ذکر فرمایي. الله سبحانه وتعالی فرمایي المنافقون والمنافقات، دا منافقان سړي چې دي او منافقان ښځې چې دي دواړو ته خطاب دی. بعضهم من بعض، دا ټول په یو چال چلیږي، بعضې د بعضو نه یو شانتي دي. یامرون بالمنکر، دی امر کوي یو بل ته د خرابو خبرو امر کوي. وینهون عن المعروف، او منی کوي یو بل د خو خبرونه چې داسې مکوه او پیغمبر له ورنږدې نشي ګورئ او بس دا خو مونږ سرسري ایمان راوړی دی، بس زړه کې خو حسد بغض رسول الله سلام سره او دا خو بس مونږ د ځان نه بچکولو لپاره دا ایمان راوړی دی. نو داسې ويقبضون ایدیهم، او بند کړي دي خپل لاسونه. مراد دا دی چې خیر خیرات نه کوي. کوم مسلمانان چې صحیح معنو کې غریبانانو، نو دی به څه چل کولو چې دی به خیر خیرات پای باندې نه کولو، مړه په دی نه کېږي، لرې کا داسې نه ځان یې دغه جوړ کړي دي. نو داسې بس یعنی خپل دولت مولت سره ډېرو خو د الله په نوم باندې نه ورکولو. دلته الله پاک فرمایي نسوا الله فنسیهم، نو دی ایر کو الله پاک لرا، نو الله دی هیر کو. د دې څه مطلب چې یعنی دی الله هیر کو چې څوک د الله په نوم باندې نه ورکوي نو الله هیر کو که نه، چې چا الله یاد نو د الله په نوم باندې ورکړم کوي، د الله عبادت به هم کوي، او چې د الله د چا یاد نی نو هغه به بیا څنګه نیک عمل کوي. د دې د وجې نه چې د الله خوف او یره د انسان په زړه کې وي او ټولو صفاتو سره الله مني چې الله د هر څه نه خبر دی، الله زموږ خبرې اوري، مونږ ویني. د ټولو صفاتو سره چې کله انسان ایمان راوړي وي او په ورځ د قیامت به مونږ سره حساب کتاب کوي او د دې هر یو څیز به مونږ نه تپوس کېږي، نو دا چې کله دا ایمان نو دی بیا خیراتونه هم کوي، دی به خلکو سره ښېګړې هم کوي، دی به ښه عملونه هم کوي. نو دی خو بس صرف د دنیاوي د ځان د بچکولو دپاره د مسلمانانو نه اول ته کفارو سره به ساز بازو، نو د عینه به هم ځان بچکولو، دی نه به دی منځ کې خپل وخت تېرولو. نو الله پاک ځکه فرمایي چې وایي دی الله پاک هېر کو، نو وایي دی الله پاک هېر کړ. دی د خپل ځانونه هم هېر شو، خپل انجام هم ته هېر شو. یو سړي نه چې خپل انجام هېر شي، مثال غلط کارونو پسې راوالي، نو دته دا پته نه ده چې ګینې هلکه په دې باندې قید هم دی، جرمانه هم ده. مثال یو سړی غلا کوي، نو دته ښه پته ده، خو بس دی په دې ځان باندې ظالم غوندې شي، بس دی هر څه ته یې غاړه ایښي چې زه مړه کونیوې شي بیا به ګورو یا به داسې کړه. نو دلته کې بس دی نه هغه خپل ځایونه هېر شو چې یاره په لوی ټیشن به ګورو، په یعنې په آخرت کې به بیا ګورو.
ان المنافقین هم الفاسقون، او بشک دا منافقان چې دي دا نافرمانه دي. دا په اصل کې فرمان بردار خو نه دي کړه، دا الله حکم هم نه مني، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري هم نه کوي، نو دا نافرمانه فاسقان. الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي وعد الله المنافقین، وعده کړی دا الله پاک منافقانو سره، یعنی دا وعده کوي الله والمنافقات او منافقانو خذو سره، سړو سره او خذو سره، دواړو سره چې څوک به منافقت د خپل زړه نو باسي، توبه نو باسي او په دې حالت کې دی مړ شو، والکفار او کافرانو سره، دا دواړه ټولګي چې دي نار جهنم خالدین فیها، اور د جهنم چې دی به همیشه په دې کې وي، دی به همیشه لپاره دوزخ کې سوځي، دی به دوزخ ته داخليږي. او بیا الله پاک فرمایي هي حسبهم، او دغه دوزخ پر دی د پاره کافی کیږي، دی به د دوزخ اور کې وی لسمیږي، خو البته کې بیا کوي سمم شنو سبو کې بس بیا خو داخل شي. ولعنهم الله، او دا الله پاک ګوره اضافي او دغه لعنت په لګولو په دی باندې الله پاک، او لعنت دی په دی باندې الله سبحانه وتعالى. ولهم عذاب مقیم، او د دې د پاره به داسې عذاب وي چې بس هغه به هر وخت قایم او دایم وي، دا نه چې سپکېږي به تې کمیږي به تې څه وخت دپاره به تې لرې کېږي، داسې به چرې به کېږي، مقیم به بس هر وخت به په دې باندې قایم وي هغه عذاب. کالذین من قبلکم، د هغه خلکو غوندې چې مخکې د دوی نه تېر شوي دي، کانو اشد منکم قوه، چې وه دینه په زور کې زیات، په مالونو کې زیات، په اسلحو کې زیات. فرعونیانو طرف ته اشاره ده، قوم سمود قوم عاد طرف ته اشاره ده چې د هغوی قدونه ډېر غټ غټ وو، او هغوی به وایي چې زموږ نه څوک قوت طاقت کې زیات دي، دا ونې به یې داسې ونیوي او داسې به یې راښکې او رو به یې ویستې د مونډه سره، یعنې دومره طاقتور وو. د هغوی ډېر اوږده اوږده قدونه وو چې کله الله سبحانه وتعالی پې سیلی راوسته، یعنی اتر ورځې او اووه شپې، نو بیا داسې پراتو لکه کجورو دا تنې چې وي د ویښ د ویستې شوي اوږدې کجورې ونه خو ډېره اوږده یي که نه، د کجورې ونې غوندې داسې اوږده اوږده پراتو لاشونه پراتو. نو الله پاک فرمایي چې ای چې څنګه د دوی نه په قوت طاقت کې زیاتو، و اکثر اموالا او مالونه هم ډېرو، و اولادا او اولاد هم ډېرو، په تعداد کې هم د دوی نه زیاتو. نو فاستمتعوا، نو الله پاک فرمایي چې موږ ورته ووایو چې تاسو فایده اوچته کوئ یا فایده یې اوچته کړه بخلاقهم، د هغه خپلې حصې د ژوند نه. الله پاک هر چاله یو خپل ژوند ورکړی، یو مقرره نیټه یې ورکړې، د نیټې نه مخکې څوک نه مري، هر چا باندې پړې ورپرېښلې، که کافر دی که منافق دی که مسلمان دی که ښه کوي او که بد کوي، دې دنیا کې الله پاک هر انسان لا یو شانتي ګوره نور روخیږي په ټولو خلکو یو شانتي لګي، اکسیجن هوا چلیږي په ټولو خلکو یو شانتي چلیږي، دا نه چې په بدکاره کمه چلیږي او په نیکعمله باندې ښه چلیږي، په ټولو باندې یو شانتي چلیږي. نو الله مو کې ټولو له یو شانتي ورکړي دي، د دې به تپوس کېږي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د خپلو موقعونه خپلو وختونو نه دوی فایده واخیسته. فاستمتعتم، نو تاسو هم فایده واخلئ، اوس تاسو واخلئ. ای خو لاړه بس لاړه غرق شو، چې کوم نیک عمل و هغه جنت ته لاړه، د جنت یعنې ځای ته لاړه، او چې کوم کافرانو هغه د دوزخ ځای ته لاړه. نو فاستمتعتم بخلاقکم، نو تاسو فایده اوچته کوئ د خپلې حصې د وخت د دنیا نه. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم، لکه څنګه چې فایده اوچته کړې وه هغه خلکو چې ستاسو د مخکې وو د خپلې حصې د ژوند نه. وخذتم کالذي خاضوا، او ای تاسو هم چلیږئ د هغوی په چال باندې، دی په نقش قدم باندې روان یئ، چې څنګه عملونه کول نو هغه شانتې عملونه تاسو هم کوئ، کافران هم کوي او تاسو هم کوئ. اولئک، او هغه خلک چې وو حبطت اعمالهم، ختم شو عملونه د هغوی فی الدنیا والآخره، په دنیا او په آخرت دواړو کې. واولئک هم الخاسرون،
او دغه خلک چې کوم دي نو په نقصان کې دي. دې دنیا کې چې چا نیک عمل وکړو نو هغه فایده کې لاړو، چې چا نیک عمل ونه کړو او بد عمل وکړو نو هغه به په نقصان کې. نو الله پاک ای طرف ته اشاره کوي چې په نقصان کې لاړ، د پیغمبرانو خبره ونه منله، د الله حکم ونه منلو، نه په عمل وکړو نو بس الله پاک په تاوان کې دی لاړ. الم یاتهم نبأ الذین من قبلهم، آیا ندی راغلی تاسو ته هغه خبر دغه خلکو چې د دین مخکې تیر شوي دي، قوم نوح، هغه قوم د نوح علیه السلام، وعاد او عادیان، وثمود او ثمودیان. عاد، ثمود، قوم عاد، قوم ثمود او نوح علیه السلام قوم، وقوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علیه السلام، واصحاب مدین او هغه مدین والا، والمؤتفقات او هغه بستیانو والا چې هغه الټه کړی شوي، یعنی د لوط علیه السلام قوم ته اشاره را. اتتهم رسلهم بالبینات، راغلي دي ټولو ته زمونږ رسولان پیغمبران ما ټولو ته رالیږلي، حجت په تمام کړو. دا نه چې څوک دا نشي ویلی چې مونږ ته جي پته نه وه، مونږ ته خو د الله حکم نه دی معلوم شوی، نه راته پته لګېدلې. نو وایي ټولو ته مونږ په ښکاره دلایلو سره خپل رسولان رالیږلي. فما كان الله ليظلمهم، نو الله سبحانه وتعالى چې ظلم کړي په دوی باندې، ولکن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن دوی په خپل ځانونو په خپل ظلم وکړو. ګوره یو غلط کار چې یو سړی کوي نو دا ظلم خو هغه په خپل ځان په خپل وکړو که نه، او پای کې ونیوي شي او هغه ته سزا میلاو شي، قید ورته میلاو شي، یا په جرمانه ولګي، او یا مثال یو سړی قتل وکړي او قصاص شي، د هغه په بدله کې پانسي شي، یا چې کوم دی نو قتل کړی شي. نو دا ظلم د په خپله په ځان وکړو چې دا جرم وکړو که نه، که جرم یې نه وکړی نو بیا خدای پاک ورته سزا نه ورکوله. دلته کې الله پاک فرمایي چې دوی په خپله په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړو، کفر او شرک اختیار کو او منافقت اختیار کو. دلته کې اوس د مؤمنانو خصوصیات الله پاک بیان فرمایي. والمؤمنون والمؤمنات، او مؤمنان سړي چې دي او مؤمنان ښځې دي، بعضهم اولیاء بعض، هغه یې بعضې د بعضو نه دي، یعنی بعضې چې کوم ښه عملونه کوي نو هغه نور هم ښه عملونه کوي، که سړي دي او که ښځې دي. یامرون بالمعروف، د دوی په مقابله کې د دوی کار دا دی چې دوی امر کوي یو بل ته د ښو کارونو. د مؤمن شان څه دی چې دی به د ښو کارونو امر کوي، د بدو خبرو به یو بل ته نه وایي. وینهون عن المنکر، او منع کوي یو بل د غلطو کارونو نه، د غلطو خبرو نه، د دې نه منع کوي. او بل کار څه کوي؟ دا خو ګوره هغه قولي او فعلي خبره کوي چې دعوت چلی، یو بل ته د نیکې خبرې دعوت چلی، د بدو نه یو بل منع کوي. او بل دې سره سره عمل څه کوي؟ ویقیمون الصلاة، او قایموي منځونو لره. قایمېدل مطلب دا دی چې په خپل خپل وخت باندې کوي او پوره 15 منځونه کوي، دا نه چې 4 کوي او یو پکې پرېږدي، د خپل مرضی مونږ نه کوي، بلکې چې الله څنګه 15 منځونه فرض کړي او په کوم وخت کې فرض کړي بې وخته هم نه کوي، چې څنګه اذان وشي نو دې د مونځ تیاری کې ولګي او مونځ دپاره راځي، دې ته قایمېدل وایي. نو حدیث مبارک کې راځي چې څوک د منځونو اهتمام کوي، الله سبحانه وتعالی رسول علیه السلام فرمایي چې ما ته الله پاکو فرمایي چې څوک د 15 منځونو اهتمام کوي نو زه به دې په خپله ذمه دارۍ په جنت کې داخلو، او چې څوک د دې اهتمام نه کوي، په باقاعدګۍ سره نه کوي، د وختونو او د دغه لحاظ نه ساتي، نو بیا په ما باندې د دې څه ذمهواري نشته، چا یې وبخم او چا یې عذاب ورکړم، ما د الله خوښه بیا. نو چې څوک د منځونو اهتمام کوي او منځونه قایموي او دې سره سره ویوتون الزکات، او زکات ادا کوي، دا 2 څیزونه خدا فرض دي. د اول ورځې نه چې کله انسان ایمان به راوړو که نه، نو دا به فرض وپایي باندې، دا نور فرایض بیا رستو راغلي دي. ویطیعون الله ورسوله، او دې سره سره د الله او د هغه د رسول تابعداري کوي.
مثال د ابتدا نه کله چې د الله حکم راتلل نور په منځونو کې یعنی تبدیلی راتله چې پوره 15 منځونه د معراج په شپه باندې فرض شوي دي د هغې نه مخکې منځونه وو کول به رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مطلب دا دی چې تعداد مقرر پوره نو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم به عبادت کولو ورسره به صحابه هم کولو خدای به یعنی چې څنګه به رسول الله سلام کولو د الله حکم براتلو نو د هغې مطابق به هغوی عمل کولو اولئک سیرحمهم الله دا هغه خلک دي چې زر به په دوی باندې الله پاک رحم وکړي په دنیا کې هم پې وکړي د دې اختتام د دنیا به هم ښه شي او په آخرت کې هم دوی ته درجات ښه ملاویږي او بیا الله پاک فرمایي ان الله عزیز حکیم بېشکه چې الله پاک غالب ذات دی او خو حکمت والا دی هغه په هر څه باندې غلبه لري هر څوک راټینګولی شي چې ګناه کوي او الله پاک پکړ کولی شي چې په هغه وخت کې رونیسي او لاسوله شل کي خپوله شله کي د اپاحج کی نو په زور خو الله پاک خدا سره حکیم حکمت والا دی هغه د خپل حکمت مطابق ټول خپل ډیل ورکړي خپل وخت ورکړي د دې وته بیا تاسو کیږي اوس الله سبحانه وتعالى فرمایي وعد الله المؤمنين والمؤمنات او اوس الله پاک وعده کوي هلته کې جهنم وعده غي سره وشو دلته الله پاک د جنت وعده مؤمنانو سړو خود سره کوي وعد الله المؤمنين والمؤمنات الله پاک وعده کوي مؤمنانو سړو سره والمؤمنات او مؤمنانو خود سره جنات تجري من تحتها الانهار د داسې باغونو او د جنتونو چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه من تحتها الانهار که تاسو کتلي اکثر دا ونې داسې لګېدلې وي او دې کې لاندې داسې نهر وي یا داسې خوشه کې بنګلې وي او تاسو لیدلي وي داسې نهرونه یې سیند دي د هغې نه ګیر چاپېر دې خوا هم بنګلې دې خوا هم بنګلې په منځ کې پکې دا سیند بهیږي نو داسې ښکلي ښکلي آبشارونه به وي نهرونه به وي قسمه قسم چې د خلکو زړه په کوم څیز باندې راښکې شي هغه شانتې سندرې به الله سبحانه وتعالی په جنتونو کې تیار کړي وي او دوی ته به هغه ډېر خوشنما او ډېر خوشحالۍ سره به دوی هغې کې اوسېږي او بل الله پاک فرمایي چې دې نه به بیا دوی وځي نه خالدین فیها دوی به په دې کې همیشه وي ومساکن طیبة او ډېر پاک مکانونه به او ډېر ښکلي عظیم الشان او عالی شان مکانونه به ډېر داسې بنګلې به چې د سرو خښتې او د سپینو خښتې یو سره د سرو خښته بل د سپینو خښته او داسې یعنی قسمه قسم طریقو سره به بنګلې جوړې شوي وي الله سبحانه وتعالی موږ ټولو ته نصیب کړي خو ډېر ستره او پاک مکانونه وي فی جنات عدن او د اوسېدو دپاره په هغه باغونو کې او جنت عدن هم یو باغ دی چې د هغې نوم دا دی خو دلته کې د دې مطلب دا دی چې دا به د اوسېدو هغه باغونه وي هغه ځای نه به وي ګیر چاپېر به ته لوی لوی چمنونه وي لوی لوی ښکلې ښکلې ونې به وي او هغه به چې کوم دی نو دې کې به دی همیشه وي او بل د ټولو نه اوچت شی چې به دوی ته ملاوي یا به سي ورضوان من الله اکبر او رضامندي د الله پاک به دوی ته ملاو شي چې هغه به د ټولو خوشحالو نه زیاته خوشحالي وي فرمایي چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي نو الله پاک به ترې د خپل دغه مطابق تپوس وکړي چې زما جنتیانو تاسو څنګه خوشحاله یې که نه دا چې کوم تاسو ته څه میلاو شو یا الله زموږ په خواب او خیال کې هم دا شی نو چې مطلب دا څیزونه مونږ ته میلاوي دا خو مونږ ته د هغه خپلو عملونو نه ډېر څه میلاو شو مونږ خو دونه عمل نه و کړی او تا راله را دومره لوی لوی نعمتونه راکړه هغه به الله پاک به ورته وایي چې ښه تاسو له زه اوس یو بل نعمت در کومه هغه دا چې ستاسو نه د خپلې رضامندۍ اظهار کوم د ټولو جنتیانو نه به الله پاک د خپلې رضا اظهار وکړي چې تاسو نه راضي یم تاسو راضي اوسېږئ چې څنګه صحابو نه الله پاک په دنیا کې ایله دا پیغام ورکړو جنتیانو ته به هلته بیا ټولو ته میلاو شي او الله پاک فرمایي
چې دا خوشحالي به ټول نه غټه خوشحالي وي ټول جنتیان به ډېر زیات په دې باندې خوشحاله شي او بل دا چې الله به بیا خپل دیدار ورته نصیب کړي او هغه دیدار په باره کې راځي چې جنت عدن کې یو لوی میدان دی وسیع او عریض او په هغې کې به هر جنتي په خپل خپل تخت باندې سور هلته خو به ورته نه د هوا ضرورت وي او نه به ورته بس د اډر به دی کوي چې دې خواځه او دی خواځه او داسې ځه دوی ته به الله ووایي چې تاسو جنت عدن ته راشئ او هلته کې چې کوم دی نو تاسو ته زه خپل دیدار کوم او دوی به خپل خپل بنګلونه په هغه خپلو تختونو باندې راشي او د خپل مقام او د حیثیت مطابق به دوی ته خپل دغه تاسو په سټیډیم کې لیدلي که نه چې بعض ډېر داسې ښکلې خاص کمرې او صوفه سیټو کې ناست دي څوک بیا په عام کرسو کې ناست دي د فوم والا کرسو کې بیا د هغې نه لږ ښکته عام کرسو باندې ناست دي او د هغې نه ښکته بیا خلک په هغه څېړو بیړو داسې یو خوا بل خوا ناست دي نو جنتیان مې د خپل حیثیت مطابق په خپله درجه کې الله پاک کېږي او بیا به الله سبحانه وتعالی خپله پنډلي صرف کولاو کړي تجلی به وکړي د خپلې خپې مبارکې او بیا به چې کوم دی را جنتیان چې وي نو دوی به بېهوشه شي د الله سبحانه وتعالی دیدار چې وکړي دوی به بېهوشه شي او داسې نشه به پرې تاري شي چې بس دوی به بېهوشه وي او بس الله سبحانه وتعالی بیا په پرده کې شي او دوی به دومره دغه شي چې وایي په دې کې به زرګونه کاله تېر شي دلته کې به داسې کار وشي چې د جنتیانو هغه هورې هغوی به روځي او په انتظار کې به د خپلو جنتیانو خاوندانو ناستې وي او هغوی به انتظار کوي چې کله به زمونږ خاوندان راځي نو الله ته به آخر فریاد وکړي به د یې ورپسې ځي راځي څنګه چې تاسو ګورئ په دنیا کې یو سړی چېرته په مسافرۍ تللی وي او هغه بیا راځي د هغه انتظار کېږي نو تاسو به کتلي چې هغوی اکثر بیا ورته ګوري چې کله به راننوځي څه وخت به راځي نو ډېر انتظار کېږي او باره دننه خلک کېږي دا ای به راز کېږي نو آخر کې به الله ته سوال وکړي ای الله زمونږ هغه خاوندان چېرته لاړل الله پاک به ټولو جنتیانو ته وي ویښ شئ ای جنتیانو لاړ شئ ستاسو هغه بیبیانې چې کوم دي نو هغه پریشانه دي او هغوی له ځان ورسوئ الله پاک به بیا وس ورته حکم وکړي نو دوی به بیا راشي نو دا یو حدیث مبارک کې داسې واقع راغلی دی جنتیانو د الله سبحانه وتعالی دیدار په باره کې او بیا صحابو تپوس وکړو چې موږ په آخرت کې الله پاک څنګه وینو مثال دلته کې خو دغلته که استاد جي تقریر کوي او ناست دي نو مونږ دنګ سړی چې رانه مخکې کښېني نو اچیت سړی بیا غریب هغه ته بیا نه ښکاري مخکې یا څوک په کرسۍ پکې ناست دي نو هغه ته نه ښکاري ځکه چې مخې ته هغه راشي یا څه پیلر مخې ته راشي نو بیا نه ښکاري مونږ ته نو داسې او داسې کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو صحابه تپوس کوي چې مونږ ته به الله ښکاري په ورځ د قیامت څنګه په آخرت کې نو ویاو تاسو به الله داسې وینئ لکه تاسو ته وایي په سپومۍ ښکارېدو کې یا په نور ښکارېدو کې څه تکلیف رسي نور خو چې وغځي نو که څوک دنګ او که ټیټي په ټولو ته یو شانتې ښکاري جي نو دلته کې وایي دغه شانتې به چې کوم دی ټولو ته یو شانتې ښکاري الله سبحانه وتعالی او دلته صلی الله پاک فرمایي چې د رضامندۍ اظهار وکړي او دا به ټول لوی نعمت وي ذلک هو الفوز العظیم او دا ډېره لویه کامیابي ده نو به د ډېره لویه کامیابي بیا نشته بیا الله پاک خپل دیدار هم وکړي جنتیانو ته او بیا به د دوی نه د رضا اظهار هم وکړي او بس بیا به د ټول عمر دپاره دایمي په جنت کې داخل شي الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټول هم دا جنتونه نصیب کړي او اخره خاتمه وګوري الله په ایمان کې یا الله زموږ دا ناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي که په دې کې زموږ نه څه کمې زیاتې شي په معنا او په مفهوم کې معافرات وکړي موږ نه کارونه والي چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي موږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره بیماران دي شفایاب کړي څومره قرضداران دي د قرضونو نه خلاص کړي د چا څه شی دي حاجات دي الله د خپل غیبي خزانو ورته پوره کړي د حق والا د رزق فراخ سبب د ټولو مؤمنانو مسلمانانو په خپل کور کلي وطن باندې وکړي یا الله زموږ څونه آبا او اجداد چې ته اوس نه مخکې ټول وفات شي د ټول مغفرت وکړي موږ ته هم دا راتلونکي منزلونه آسان کې او په آخر کې به دا عظیم الشانه کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله